48 کې مطلب د بابڑې واقعه مخې رااله او یو ډیر زیات انتهایی ظلم وشو. نو مشرانو دا وی چې مطلب دا د پټوله صوبه کې چې کوم دی مطلب دا سورز ومانځي چې موږ د خپل اتلان او د خپل مشران یاد کو. ملګرو عزتمندو، حقیقت دا دی چې زمونږ د پښتنو د پاره چې کوم دی دا یو موقع نه ده. خو که تاسو سوچ وکئ، هغه یو شاعر ویلی دی، هغه یو شاعر د دې په حواله باندې خبره کوي، د دې غازیانو د شهیدانو په حواله باندې وای وخت دلته چې قدم دنه په خیال ده، وخت دلته چې قدم دنه په خیال ده، د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي. ملګرو دا هغه یوسف زو د تاریخ نه شروع وکا او بیا چې کم دی مته د انګریزانو خلاف چې کم دی مته زمونږ مشرانو ټیم په وخت چې کم دی مته د شهادتونه ورکړي دي. په امبیله کې زمونږ مشرانو وینې پرتی دي، په مرانو وینې پرتی دي، په قصه خانه کې چې کوم دی مطلب د انګریزانو خلاف په جهاد کې چې کوم دی د باچا خانو د باچا خان د ملګرو مطلب ویني پرتی دي. او بیا په دغه رنګ باندې چې کله پاکستان جوړ شو او پاکستان جوړ شو نو باچا خان چې کوم دی مطلب را پاسې د تفصیلی خبرې چې کوم دی مطلب محمد عالم کدا دا وکړي، ما بخل پای کې نه زما خدا و چې پاکستان جوړ شو نو باچا خان را پاسې او په قانون سازي سمجه کې چې کوم دی دا حلف واغستو چې پاکستان جوړ شو نو د دې د آبادی د لپاره او د دې د خوشحالي او د سوکالۍ د لپاره موږ را پاسو او د دې پاکستان مټي و مضبوطو ان شاء الله دا به وعده کوو د پښتون قام. خو بدقسمتي دا و چې په دې وطن کې او په دې ملک کې چې کوم دی مطلب دا د انګريز خلاړ هغه وزغلو باچا خان تحریک او د باچا خان ملګرو د دې وطن چې کوم دی انګريز وزغلو. خو د انګريزان وغه ایجنټان چې کوم دی مطلب دا د هغه د قیوم خان په شکل کې چې کوم دی مطلب دا موجودو. چې کله پاکستان جوړ شو د پاکستان چې کوم دی د ما بخل یو کال نو پوره شوی 2 ورځې 14 اگست پاتې وي چې هغه د پلانینګ کو چې مطلب دا د باچا خان او د خدای خدمتګاری چې کوم دی د زیرو نو باسو ختموي. ناغي چې کوم دی مطلب یو پوره من احتجاج چې د باچا خان او د باچا خان ملګری مطلب د هغه په جوړونو کې غردولیو نو مته هغه خلاف چې کوم دی پښتون را پاسې د احتجاج کو پوره من احتجاج کو هغه باندې چې کوم دی هغه مطلب توپې ماشینګنان او دراوسته چې مطلب دا د بمنګا د تاریخ چې کوم دی د سره ختم کو. او یقینا چې د دنیا په تاریخ کې دا یو دومره لوی مطلب دا خطرناک او مطلب دا ظلم واقع شوی دا چې دا نه هېرېدونکې ده. د هغې وجه دا ده چې 600 کسان مطلب زنانه او نارینه چې کوم دی پای کې شهیدان شو. او بیا عجیبه خبره دا چې دا د دنیا په یو قانون کې دا خبره نه ده شوې چې په دې باندې کومې ګولې خرڅ شوي دي دا هغه ګولو جرمانه به هم چې کوم دی مطلب د دې ورکوي او هر به چې کوم دی دوی موږ د دې مړي ورکوو. بس پاتال کې هغو ته مطلب د علاج اجازت نه و. خو د الله په فضل باندې او د دې پښتنو په اتفاق باندې ملګرو نن چې کوم دی قیوم خان چې کوم دی مطلب د قیوم خان په مخ باندې خلک تور داغونه لګوي. هغه چې کوم دی په دې فیسبوک باندې وګورئ نن هغه نشته، دغه مقبره نشته، نن چې کوم دی دغه نام نشان نشته، د انګریزانو هغه ایجنټان نشته. او باچا خان او د باچا خان خدای خدمتګار چې کوم دی نن په میدان باندې ولاړ دي. او نن په باچا خان باندې یو سلور کتابونه لیکلای شوي دي. په هغه باندې شپږ کسانو چې کوم دی مطلب دا د پی ایچ ډي کړې ده. او لکه د مطلب دا د لوی خلکو چې کوم دی نن دغه مزارونه جوړیږي لکه د اولیاء کرام وشان هغه د کوم دی هغه یو حیثیت ورکول کېږي او په هغه باندې چې کوم دی مزارونه جوړیږي. نو دا نور څه نه، یو طرف ته ظلم او بل طرف ته د حق او صداقت لپاره چې کوم دی باچا خان د خپل قوم د لپاره راپاسېدلی او هغه چې کوم دی مطلب دا کړو. بهرحال ملګرو تقریرونه وکړو، وخت هم لږ دی، صدر صاحب راغی هغې به هم خبره کوي، ملګري ټول راله. خو بهرحال د دې موقع نه پکار ده چې موږ راپاسو، موږ منظم شو، موږ ارګنایز شو. او دا حکومت، دا نام نهاد حکومت، دا د بدلون حکومت او دا د نوي پاکستان حکومت چې خلک په زور پاکستان پسې تومانه کړی دی او د ګرانۍ یو انتها لهر راغلی دی. د دې حکومت نه چې کوم دی مطلب دا د موږ ځان خلاص کړو. خو دا به په یو خبره خلاصېږو ملګرو چې په موږ کې اتفاق او اتحاد پیدا شي، په موږ کې ورورولي پیدا شي، په موږ کې مینه پیدا شي. او موږ چې کوم دی مطلب دا د پښتون قام او د خپل حقوقو لپاره د ملي مشر اسفندیار ولی خان سره چې کوم دی اوږه په اوږه باندې او څنګ په څنګ او د سرې جنډې سره ودرېږو. ملګرو خبرې وکړې موږ چې کوم دی د سواته واقعیات چې وینو په دهشتګردۍ کې چې کوم راغلي یقین په خدای کې چنګیز خان او هلاکو خان بدر دی شي د بابر د واقعیت هټ نه یری شي چې بنی آدم چې کوم دی هغه لږ چرګانو بشانه لري. خدا د پښتون قام دا د سرې جنډې ملګری دا غیرتيان دي، دا نران دي، دا غیرتيان دي، میدان پرې نه دي او په موقع چې کوم دی مقابله کړی دا. ملګرو ان شاء الله بیا به نورې وخت راځي ان شاء الله خبره وکړو. وس صدر صاحب هم راغی هغې به چې کوم دی تفصیلي خبره کوي. زه د خپلې خبرې چې کوم دی د پښتو په دې یو شعر باندې ختم وای ای پښتنو ای لیونو پښتنو او ای تستشو پرګنو پښتنو راځئ چې کور کې مرکه شو سره
راځي چې کور کې مرکه شو سره او د سیالۍ وخت چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کړو دغه د ظلم ځو جان کو ډېره مهرباني ډېره مننه